الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى في مقام الآخر في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف امینا محبت سروه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وسلم عليه. گرامی قدر لرے نزدین راتلون کو زما مشرانو کشرانو نوجوانانو سپینگیری و بزرگانو سادات کرام عوامل سنت طول مسلمانانو تا ماتا نزدین ناسی لرے ناسی بارا ناسی طول تزو خوش آمدید ہر کلام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ما عزت مندو دا یوی ونیم میاشمخ کی مونگ دے قرآن پاک یود بدو آیتونو وضاحت پا کولو جمعے پا تقریر کے لپارا دے دے چھ مونگ تا دے قرآن آیتونو نا پتہ ہو لگی چھ جن سنگے تیرا والواری دے انسان تا اللہ دا قرآن چھ دے موضوع انسان دے. قرآن پاک موضوع انسان دے نو قرآن سوئی پا دے خالص نیت سرا و مونگا دا بیانولو نو ربیع الاول شریف میاش تیرہ شوا او سے غیب و مناسبت سرا مونگا اغا بیانو نوکلو. اس بیا انشاءاللہ دا قرآن مجید اغا خپلو ترتیبوار آیتونو بیانو نبکی گی. 24 آیتونو بیان مون کڑاو. 25 آیت ما تاسو تر مخ وړاندې کړو. اللہ رب کریم فرمائی وبشر الذین آمنوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تما بشیر و گرزولے زیر ورکون کے میں و گرزولے. وبشر الذین زیر ورکا اغو خلقو تا آمنوا چاچی ایمان راو وعملوا الصالحات او نیک کارونه وکړو نیک عملونه وکړو او خلقو ته د جنت زیری ورکړه. کم جنت؟ الله فرمای ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، بے شک دوی دی پارا جنتونه دی. جنت مانا باغ، د آخرت په زندگی کې دوی دی پارا باغونه دی. جنت اتا طبقات ویسے مشہور دی. دن پدے کے نور بالا لپاسا بالا، فوق لپاسا فوق، رفعت لپاسا رفعت، مختلف درجے مختلف طبقات دی. او ویسے مشہور چی دی اغا اتا طبقات دی. سخلق وی اتا جنتون دی. دا جنت کے خپل درجے دی. جنت فردوس، جنت عدن، جنت الماوا، دا جنتونو خپل درجی دی. نو الله فرمائی دوی ته زیره ورکي د جنتونو هغه جنتونه چې د لاندې نهرونه بهيږي. او فرمائی کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هر کله چې دوی ته لدینا میوه بطور رزق ورکيږي، دوی ته لدینا د دوی رزق ورکيږي. اللہ فرمائی قالوا هذا الذي رزقنا، یا رب دا خو پشان دا اغه میوه پہ اغه میوه پشان دا کما میوه چماتا پا دنیا کی ملاو شوے. خو نبی علیہ السلام فرمائی دا دنیا میوه پشان باندے با ولی اللہ ولی وہ فرمائی دا دیل جاتا. کتا سو خیال کڑوی اس کو سوشل میڈیا دور دے سمیوی داسی دی چې هغه په چاینا کې استعمالیږي زمونږ دلته نشته. نو کته کس تراوړې کنه
او په باندې خوري نه خوري ډیر خوګه دی ولې نه وي خو نه خوري ولې چې مونږ په عرف کې ورسره عادت شوي نه یو زمون په علاقه باندې زمون په دی وطن خوړلای کېږي نو الله رب کریم د جنت میوو مشابهت له دنیا میوو سره کړی دی لپاره د دې چې چا به په دنیا کې انار خوښوي په جنت کې بیا وویني نو په منډه به ورځي چا به په دنیا کې سیب خوښوي نو په جنت کې بیا وویني نو دی به دا خو هغه سیب دی چې ما په دنیا کې خوړلو او که چېرته یو نااشنا شیز وي نو نااشنا شیز ته انسان طبیعت داسې ده چې هغه انسان نه قبلوي چې کوم شیز د خوښ وي د لیدلی وي د کتلی وي نو دی هغه شیز طرف ته ډېر په اسانۍ سره راغب کیږي ولې چې هغه د مرغوب شیز وي بهر حال ما عزتمندو الله فرمایي دوی به وایي چې دا خو هغه رزق دی رزقنا من قبلو چې موږ ته په دنیا کې هم تا راکړی دی یاره معلومه شوه چا چې په دنیا کې دا نعمتونه خوړلي وي هغو خلکو ته به هم په آخرت کې میلاویږي صرف دا نه چې لوږې تېرې کړي وي لوږې والو لپاره خو دی خو دا نعمتونه چې الله چاله په دنیا کې ورکړي په آخرت کې به هم ورته میلاویږي الله فرمایي واتو به متشابهه د دنیا رزق په شان باندې به دوی ګوري د دنیا سیب شانته د دنیا انار شانته با هغه انار وي د دنیا کجوره په شان خرما په شان باندې با هغه وي الله فرمای ولهم فيها ازواج مطهره او دوی د پاره په دې جنت کې پاکي بي بیان دي پاکي بي بیان وهم فيها خالدون او دوی به همیشه په دې جنت کې اوسېږي سوره بقره 25 آیت تاسو تر مخه ما وړاندې کړو اوس په احادیثو په روشنۍ کې ان شاء الله مونږه خبرې کو جنت متعلق په اورو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نے صحابی تپوس کئ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو لږ د جنت احوال مونږ ته بیان کړئ تاسو خو دلی یې تاسو خو هغه ځای کتلی دی پکې ګرځېدلی یې قرآن خو بیان کړی دی خو چې تاسو له خپلې خولې مبارکې راته بیان کړئ تاسو خو لیدلی دی نو هغه راته بیان کړئ هغه څنګه نو ما حضور فرمایي ای ما صحابو جنت الله له اوبو نه جوړ کړی دی له څه نه جوړ کړی دی له اوبو نه جوړ کړی دی دا ځمکه چې دی الله رب کریم دا دنیا ځمکه الله دا د خاورې جوړه کړې ده جنتی ځمکه چې دی هغه الله له زعفران نه جوړه کړې ده جنتی ځمکه به زعفران مونږ چې یو آدم اولادو الله له خټې له خاورې نه جوړ کړی یو جنتی کوم مخلوق دی حور او غلما هغه الله لسنه جوړ کړی دی له زعفران نه جوړ کړی دی حضور فرمایي داسې کورونه د جنت دي چې یوه خښته به د سرو وي بله خښته به د سپینو زرو وي او فرمایي دا کاڼي چې تاسو پکې دنیا کې په خپل کور چار دیوارۍ کې باجری استعمالوي کاڼه استعمالوي جنت کې به عام کاڼه نه وي محبوب فرمایي چې هغه به دا څه شي فرمایي هغه به یاقوت او مرجان کاڼي وي چې په دنیا کې به تا ما لیدلي یا به مو نه لیدلي جنت کې تا ما خټه استعمال دنیا کې تا ما خټه استعمالو دنیا کې تا ما سیمټ استعمالو چې کور په باندې مضبوط شي او ښایسته پې ښکارېږي قربان داره ته وایي چې جنت کې به خټې په ځای څه شی استعمالېږي جنتي خټه به څه شی وي چې دا دیوارونه پې باندې لیپ کېږي دیوارونه پې باندې جوړېږي الله ښایسته محبوب فرمایي وایي هغه خټه الله له مشکو عنبرو نه جوړه کړې ده چې لرې منځ پې خوشبویي سي الله دې زموږ ټولو په نصیب کړي حضور فرمایي ای ما امتیانو هر سړی جنتی کور ته به هر جنتی کور ته یو روایت کې د دریو ذکر دی په یو روایت کې د څلورو ذکر دی څلور نهرونه به هر جنتی کور ته روان وي هغه به د څه شي وي قربان الله محبوب فرمایي یو نهر به د اوبو وي د حوض کوثر نهر به وي
دویم نهر الله محبوب فرمای د پیو بوي د پیو او حضور فرمای دریم چې دی هغه به حضور فرمای د شراب طهور وي او څلورم د عسل د شاتو د ګبین نهر بستا کور ته روان. حضور فرمای داسې جنت داسې کور دی چې نه چا په سترګو لیدلی نه چا په غوږو کې د متعلق خبر تیره شوې او نه چا خپه پکې ایښودی. دنیا بوټو کمې پاڼې دي حضور فرمای هغه خو عامه پاڼه ده تی پیژنې او زه پیژنم. جنتی کومه ونه دی د هغې پاڼه چې دی حضور فرمای هغه د سرو زرو پاڼه ده سرو زرو پاڼه او څانګې چې دي څانګې حضور فرمای هغه یاقوت و مرجان لکانو نه الله رب کریم د جنتی ونو څانګې جوړې کړي دي. الله دا به څنګه وي. دنیا کې تا ما باغ ته ورشو نو پسې ور ودرېږې به کټکوې بیا به یې راوړې مینځې بیا به ورته کښېنې خورې بیا. حضور فرمایي جنتي به داسې نه وي. جنتي به داسې وي که په ولاړه باندې څوک را کټکوي نو په ولاړتیا به دته اسانتیا وي او که په ناسته باندې کټکوي داونه به دومره پې باندې راښکته شي چې دی بیا ښه په ارام سره په ناسته کې کټکوي. سهار میں کتاب کتو نبی علیہ السلام فرمائی یو سړی به دا تمه وکړي چې په جنت کې خو کروانده نشته چې کروانده مې کړې وی هغه زمیندار وي چې ماته مې کړې وی ځمکه مې کرلې وی. فرمایي چې د په زړه کې به دا خیال راشي خیال را تک سره حضور فرمایي فرشته به ورته ودرېږي په لاس کې بیا تخم وي ورته دا تخم مې درته راوړی دی تا په زړه کې دا خیال راغی او جنت هغه ځای دی چې چا په زړه کې هم خیال راشي الله فرمایلی دی چې هغه خیال هم پوره کوئ. سبحان الله خیال هم پوره کوئ. نو فرمایي دی به کرونده وکړي نو بیا دلته به اوبه ورکوي دلته به انتظار ورته کوي. فرمای نه صرف د کروندې کولو ټیم به وي دې نه بعد چې دی ورګوري هغه ست تخم چې د کرلی آب د کوټو په شان باندې اوچت ولاړي. سبحان الله دا د خواهش ځای دی دا د ستړي ځای نه دی دا د الله د عیش و عشرت کور جوړ کړی دی. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت الله ډېره ښکلې خبر کړې ده. فرمایي چې چا په دنیا کې کرونده کړي هغه به هلته په آخرت کې د کروندې خواهش کوي د ده به دا سودا وي. فرمایي هغه مؤمن بیا څومره خوش قسمته دی چې په دنیا کې دی په خوله باندې مدینه مدینه وایي چې په دنیا کې دی هر وخت د محبوب ذکر کوي محبوب سنگت غواړي. نو فرمایي چې دغه سړي ته به بیا په آخرت کې همیشه دپاره د حضور سنگت میلاویږي. سبحان الله او چې د حضور سنگت درته میلاو شي خو بیا خو وراول ورا خبره شو ډېره ښکلې ښایسته خبرې کړې. اوس حضور د جنتي خلکو لږ ذکر راته وکړه. جنتي خلک په څنګه وي. آدم علیه السلام 80 گزه قد و دا 90 فوټ برابرېږي 90 فوټ. هر جنتي سړي به عمر چې دی 32 کاله وي حضور فرمایي او فرمایي 32 کاله سره سره د ده به 80 گزه یعنی 90 فوټ قد وي. فرمایي په دنیا کې یو سړي سره په دنیا کې یو سړي کې چې څومره طاقت وي بیا دا 100 کسان چې راغونډ کې په دوی کې څومره طاقت وي ستاسو مخې ته ما ناسې تقریبا 100 کسان ناسې دا 100 کسان به څومره طاقت لري. فرمایي په جنتي یو سړي کې به الله دومره طاقت ایښودی. الله اکبر څنګه نعمتونو کور دی څنګه بهترین ځای دی. حضور فرمایي وی هغه مخلوق داسې مخلوق دی یو هلکان دي هغې ته غلمان وایي. په دې کې مختلف اقوال دي چې دا به مسلمانو ماشومانان چې وفات شوي د هغوی زامن به وي. څوک وایي چې نه دا جنتي مخلوق دی دقه د حورو په شان الله رب کریم له زعفرانو نه جوړ کړي انتهایي ښایسته. دا به الله رب کریم
70,000 خادمان ہر جنتی طور عطا کبھی 70,000 خادمان او کم از کم چا کمزور آئیوی کمزور درجے والی کمزور طبقہ کی وی اغتب اللہ 70 حور پا نکاح باندے عطا کبھی دا سی نعمتنو کوری خودے دا سیو بہترین زائی خودے دے نن چه دا مسلمان په جهاد کې ځان ور پارا کټکې صدې پارا چې دې دنیا له دې غمونه ما پرده وشي او آخرت نعمتونو ته زه وړم نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرماو صحابه ذکر وشو حضرت جعفر طیار دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رور ذکر وشو نو حضور فرمایل تاسو د ذکر کوي خو په خدای ذات قسم زګورم چې حضرت جعفر طیار په جنت کې جنتی هورو سره لګیا دی او جنت سیر کوي ګرځي جنت کې داس یو زید داس یو بهترین زید ما عزت مندو قدر مند حضور فرمای وې کده جنتی خزه جنتی هوره د خلیل لاړې د دنیا سمندرونو کې پریوزی فرمای دا ټول به د شاتو پشان خواږش او فرمای دومره الله به حسن ورکړای وی چې دا پانډای رګونه چې دی هغه بل بهر نه ښکارېږي دومره لکه په شیشه کې چې شیشه ته وینه واچوي پکې ښکارېږي فرمای دکه شانته به په بدن کې رګونه ښکارېږي او حضور فرمای که صرف دا خپل طلای دنیا ته راښکاره کی نو فرمای د تلی کې دومره رڼا پراته دی چې د لمر رڼا به ختمه کی او کدا خپل لوک را ښکارا کی نو الله دومره حسن ورکړي چې دا دنیا خلق با د دې جنتی خزو په حسن کې ډوب شي الله اکبر حضور د سړو بس مقامي مونږ لاړو قربان مونږ بس مقامي محبوب فرمایي تاسو د پاره په جنت کې یو بازار لګي یو بازار به لګي حضور بازار بسنګ وی فرمائی اغ بازار تا بازار جمعہ ویلے کی گی آ بازار جمعے بازار بھائی جمعے پورس باندے با پا جنت کی او بازار لگی قربان آب سنگ بازار وی محبوب فرمائی آبدا سے بازار وی چکل دے بازار تا تاسو لاڑ شئی او بیا دے بازار نر واپس شئی نو دا کور والما حیران وی ورتا چا او صاحبت تو خو چتلے دومرا حسن دے پا مخ باندے نو چا سورا حسن دے اللہ اوس پا دے مخ او پا کل بدن باندے ای خود ہے لے اللہ ایسا زیر بڑاوالا نشتا پکے انسان عمر زیادیگی پا مخ کے کرخ رازی گیر سپینشی ویخت سپینشی وخل بدن نلارشی کمزورش التا خو زوال شتا دینا التا کمزورتیا شتا دینا لمحہ پا لمحہ باندے با انسان پورتا کی گی لمحے پا لمحے باندے بے حسن زیادی گی او مخ پہ شغلے کبھی تردے پورے چھ نبی علیہ السلام فرمائی جنتیان جنتی بازار جمعہ تلان شے اور واپس شی اللہ اکبر فرمائی دا سے بخیست شوی چھ دا دوی پا مخونو کے بہورو تخپل مخون اخکاری گی سبحان اللہ دا سے زیر اللہ دے مونگ ٹولو پا نصیب کی اللہ دے مونگ ٹولو بے حساب پا نصیب کی ما عزت مند یو اخیرہ نئے شیز چھ دے اللہ رب کریم بہو فرمائی ودرے گئی تاسو یو بل شیز ہم پاتا دے حضور فرمائی جنتیان بوئی یا رب تا خمونگ لہر سراکڑ زوانی دی مونگ لراکڑے زمون کور وال دی مونگ تا واپس کرل زمون بچیان دی مونگ تا واپس کرل دی تا دائمی ابدی نعمتونو کور دی مونگ لرا کرلو زمون حسن دی ہم زیاد کرلو مونگ دی دا سے زندگی تراؤسو چھ پا دے کے مرگ نشتا مونگ دی دا سے زندگی تراؤسو چھ دے کے زوال نشتا دے کے بیمار دیا نشتا یا رب نور صدی اللہ فرمائی وی تاسو دی پارما یو بل غٹ نعمت ای خود ہے دے حضور سے نعمت تے فرمائی اس پس تاسو تخپل دیدار دا عطا کرو تاسو پا تخپل رب دیدار کرو بخاری شریف حدیث تے حضرت جریر نا روایت تے حضور فرمائی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ہوئے سور لسم سپوگمیر خطلے وا
حضور فرمای دې سورلسم سپوږمۍ ته وګورئ وای موږ سپوږمۍ ته وکتل چې واپس مو نظر وګرځولو فرمای تاسو ورته کتو تاسو سترګو ته څه تکلیف وو موږ وی چې نه قربان خصفا ورته کتلی شو حضور فرمایل چې په جنت کې به تاسو د خپل رب دیدار دک شانته کوي تاسو سترګې به باندې خوږیږي سبحان الله مؤمن دې پاره لوړو نه بهترین شي چې هغه په جنت کې د الله جل جلاله دیدار دی بیا چې الله دیدار وشي بیا به د ایمان والو کم کیفیت وي کم په خوند کې به وي کم په لذت کې به وي ما عزت مندو دی نعمتونو کور د پاره په کار د حاصلولو د پاره چې سړی کوشش وکړي حضور فرمای تاسو خلقو ته د جنت رغبت ورکوي او د جنت حاصلولو هم سو طریقې دي علماء ډیر شای طریقې بیان کړی دي یو خو منځونه دي روزي دي زکاتونه دي دین علاوه معاملات دي په دې کې بالکل میانراوي کول پکار دي دې سره سره حضور فرمای کم سړی چې په ورځ او شپه کې درې ځله جنت غواړي یا رب ما ته د خپل نعمتونو کور راکړي یا رب ما ته جنت را نصیب یا رب ما ته جنت الفردوس راکړي حضور فرمای جنت خپل आवाज وکي اللهم ادخله الجنه یا رب دا بنده دې سوال کوي دا ما ته را دنه کې د ما کور ورکړي سبحان الله چې څوک درې ځله ورځ او شپه کې جنت یاد دینه علاوه ډیر شی متعدد اعمال بیان شوی دي په عقایدو کې هم لکه دا 22 جمادی الاخر د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورځ دی د دورس مناویږي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاس نه نیولو او جمعات نه بهر تشریف راوړلو تاریخ دمشق لیکلی دی مخامخ حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما را روان حضور ورته فرمای یا علی اتحب شیخیهما اے علی ته دا دو سپینګیرو سره محبت لري ته دا دو مشرانو بزرگانو سره محبت کوي نعم یا رسول الله ها قربان ولی نه مامینه ده حضور فرمای چې ته ابو بکر او ته حضرت عمر سره محبت کوي اے علی نو ته دوی په محبت سره جنت ته الله داخل کیستا جنت ته بدل نشي